سورلسمه سپاره 14 رکوع سوره نحل 9 رکوع سورلسمه سپاره 14 رکوع سوره نحل 9 رکوع بسم الله الرحمن الرحیم وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین الله فرمایل دو خدایان مه ګرځوئ انما هو اله واحد بېشک هغه معبود یو دی فایای فرهبون پس تاسو خاص زما یره ولرئ وله د لره د ما فی السماوات والارض څه چې په اسمانونو کې دي او څه چې په ځمکو کې دي وله الدین واصبا او د فرما برداری لازمه ده افغیر الله تتقون نو آیا الله نه سوا به تاسو بل چا نه یریږئ وما بکم من نعمت او نشته تاسو سره څومره چې نعمتونه دي فمن الله دا ټول د الله له جانبه دي ثم اذا مسکم الضر پس بیا هر کله چې تاسو ته راورسي تکلیف فالیه تجأرون بیا د طرف تاسو پناه علی ثم اذا کشف الضر عنکم پس هر کله چې تاسو نه بدګړه لري کې اذا فریق منکم بربهم یشرکون په تاسو کې یو جماعت بیا رب سره شریک ګرځوي لیکفروا بما آتیناهم زمونږ ورکړلې شوي نعمتونو باندې ناشکري کوي فتمتعوا پس تاسو فایدې حاصلې کوئ فسوف تعلمون پس زر دی چې تاسو پته ولګي ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا او په هغو شیزونو کې چې مونږ دوی ته ورکړي دي دوی ته پته نشته دي دوی ګرځول کوي مما هغه څه نه رزقناهم چې مونږ حصه ورکړې ده په انجان شیزونو سره یوه حصه مقرروي تالله الله قسم لتسألن ضرور به تاسو نه تپوس کې اما کنتم تفترون هغه څه چې تاسو ځان نه دروغ جوړوئ ویجعلون لله البنات او دی الله تلونه وګرځولې سبحانه پاکي د ده لره وما لهم ما یشتهون او دی وکړي چې څه دوی غواړي واذا بشر احدهم بالانثى هر کله چې زیری ورکړی شي په یو د دوی ته په لور سره ظل وجهه مسوده پس وګرځېږي مخ تک تور وهو کظیم او غصه سکونکی وي یتوارا من القوم من سوء له خلکو نه پټېږي د بشارت ما بشر به پس سره چې ته زیری ورکړی شوی د اخ په سبب باندې ایمسکه علی هون دا چې دی به ذلت سره خلک ټهراو کی ام یدسه فی التراب دا لور به خخه کی په خاوره کې یا به هغه په ذلت سره ساتي الا ساء ما یحکمون څومره بد دوی حکم لګوي واورئ للذین او خلق لا یؤمنون بالآخرة چې په آخرت باندې ایمان نه راوړي مثل السوء د دې خلقو بد حال دی ولله المثل الاعلی او د الله شان له واړو نه اوچت دی وهو العزیز الحکیم اغه ذات عزت حکمت وال دی